الرحمن الرحیم. دا کوم تصویر مې چې سره کوم لګولې ده دا یونیورسټي هغې کې څه فنکشن یو پروګرام نو دا بوایګر الله په ټول میکس ګډېږي ډانس کوي. نو زه پښتنو ته دا درخواست کوم چې پښتنو ستاسو چې کوم عزت ده، ستاسو چې کوم وقار ده، ستاسو چې کوم ثقافت و هغه تاسو پرېښی ده. او بعضې جاهله پکې بیا دا خبره کوي چې معاشرې ته د تعلیم ضرورت ده، د ډاکټرې ضرورت ده او د ماسټرې ضرورت ده. دا زه بالکل منم چې معاشرې ته د دې ضرورت شته، خو ته چې معاشرې ته ډاکټره جوړوي په دې بنیاد یې جوړوي چې دا ډاکټرې ته به بیا ښځې راځي او هغه ته به میل ډاکټر نه راځي، دا د هغې شرم او حیا او عزت ده. نو زه تا ته دا وایم ای پښتونه واوره چې ستا لور خپل عزت په یو یونیورسټۍ کې محفوظ کولی نه شي، هغه د خپل شرم خیال ساتلی نه شي، نو هغه د نورو خلکو د شرم او د حیا سوچ ولې کوي؟ ستا خو دا ذهن ده چې دا به ډاکټره جوړه شي او معاشرې ته ضرورت ده، نو معاشرې ته د تعلیم ضرورت ده، معاشرې ته د ډاکټرې ضرورت ده، معاشرې ته ډمې د یو ګډېدونکې ښځې ضرورت نشته. دغه یونیورسټو نه خپل بچي لرې وساتئ، دې کې د دوی غلطې ذهن سازۍ کېږي، تعلیم پکې نشته، د ختم نبوت خلاف عقاید دوی ته جوړوي او دغه شانتې د حدیثو نه د انکار عقاید دوی ته جوړوي، دغه شانتې دوی د عزت او د شرم او د حیا ساتلو خلاف دوی ته یو نظریه جوړوي په یونیورسټو کې. نن سبا هغه یونیورسټۍ نشته چې موږ او تاسو ته تعلیم حاصل کړو او هغه تعلیم په رڼا کې خپله زندګي تېره کړو. زما دا خبرې در باندې هر څنګه لګېدلې وي نو دا حقیقت ته او حق خبره کول دا د زهر وجود ده او هغه اگر چې تکلیف ده وي صحیح ده، نو دا بیان مخکې در سره شیر کوي.